چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په نبوت باندې بم ایمان راوړي او د حضور علیه السلام مبارک په ختم نبوت باندې بم ایمان راوړي. که یو بنده دا وای چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک پیغمبر منم او خاتم النبیین نه منم، دغه سړی خکلک او اعلی کافر دی، دا مسلمان نه دی. تبه د الله په دې پیغمبر په حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په نبوت او په رسالت باندې بم ایمان راوړي او د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په ختم نبوت باندې بم ایمان راوړي. یو خبره منل او بل نه منل دا ایمان نه دی، دغه سړی کافر دی. او چې څوک د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک نبوت مني خو ختم نبوت نه مني، هغه سړی کافر دی. او داسې کافر دی که یو کس را پاشي او هغه دا وایي چې زه حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک پیغمبر منم د الله او خاتم النبیین منم، خو چې دا کوم وته خاتم النبیین نه وي دې سړی ته کافر نه ویما، نو دغه سړی چې د ایمان دعوه کوي دیم کافر شو، تم کافرې. یو سړی را پاسېد او هغه دا وایي چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک ختم نبوت منم او د حضور علیه السلام مبارک نبوت منم، خو کو د الله د پیغمبر د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه بعد یو کس د نبوت دعوه کړی دا، زه هغه ته مصلح ویما یا زه هغه ته کافر نه ویما، هغه سړیم کافر شو. او دغه درېمګړي د چې څوک کافر نه وي نو هغه سړیم کافر شو.